عبد الله د یو روایت مطابق ولس کال عمر کې واده کړو او په 13 کال باندې وفات شو او د بل روایت مطابق پس سری رشتم کال کې واده کړو په مندشتم کال باندې وفات شو قریش مشهور قبیله دا هغه کې واده وکړو د حضرت امینه سره نور خلکو ورته پیشنګوئی ورکړي پیشکش ورته کړي عبد المطلب دا غوښتل چې زه یو اعلی خاندان سره د دې نکاح وکړم د امینه پلار نوم چې کوم دی وهب او د تر نوم وهب دا حضرت امینه دا د وهب په پرورش کې و حضرت عبد المطلب رشتہ ورولېږله هغه قبول کړه عربو کې دا دستورو چې کله به نکاح وشوه رخصتي به لا نه وشوې صرف نکاح به وشوه مخکې دغه دستورو نو 3 ورځې به دغه واده الګ دا نکاح والا دا اسخر په کور کې 3 ورځې پاتې کېدو عبد المطلب مخکې تللی دی دا عبد الله نور مرګرو سره رستو روان دي هلته هغوی نکاح وکړه او بله یو عجیبه خبره پکې ده چې د تره لور د حضرت امینې د وهب لور د عبدالمطلب ځان دپاره وکړه 2 نکاحګانې په یو ورځ باندې وشو نو د عبدالله په لار باندې روان دی په لاره کې یو یهودنه دا ولاړه د په لاره باندې هغه ورته دعوت ورکو د ګناه چې ما کره راشه دا ورته اشعار وي چې خلک داسې کار نه کوي خاندانی خلک داسې کار نه کوي او دې په مخه باندې روان شو لاړو هلته 2-3 ورځې تېرې کړې واپس را روانو بیا ورته هغه زنانه په لاره کې ولاړه او ورته وایي چېرته تللی وې عبدالله ما نکاح وکړه د وهب لور سره د حضرت امینې هغې سره مې نکاح وکړه او ورته وایي واوره وایي زه څه زناکار او بدکاره نه یم ما د خپل علم مطابق په تا کې هغه نور ولیده چې کوم نبی آخر زمان ستا په اولاد کې دی او ما دا غوښتل چې دغه نور زه منتقل کړم ځان او نبی آخر زمان زمانه پیدا شي اوس تا کې هغه نور نشته دی هغه حضرت امینې هغې ته منتقل شوی دی دی د هغه ځای نه را روان شو بیا د نکاح نه پس لږ وخت پس پلار یو تجارتي قافلې سره ولېږو د شام په سفر باندې واپس چې کله مدینه منورې ته راورسېدو هلته کې بیمار شو او هلته کې وفات شو نو تقریبا بعضې علما فرمایي د 18 کالو په عمر کې دی وفات